وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي سورة العمران درم سپارہ شپغم نمبر آیات کریمہ درس تے. هو الذی خاص اللہ پاک آغازات تے، خاص اللہ پاک آغازات تے. یصورکم چی شکلنا درکئی اللہ پاک تاسو لرا، چی شکل جوڑی ستاسو فی الارحام پگیڑو دمیندو کی، کیف یشاؤ سنگا چی دا اللہ پاک خوخی. اللہ پاک آغازات تے چی شکل جوڑی ستاسو پگیڑو دمیندو کے، سنگ چی دا اللہ پاک خوخی. لا الہ الا ہو نشتہ دے بل شکل جوڑا ان کے سوا دا اللہ پاکنا. العزیزو اللہ پاک زور اور دے، الحکیمو اللہ پاک حکمت نوالدے. هو الذی خاص اللہ پاک آغازات سے انزلا چرالے گلے دے علیکا جی قربان پتا باندے الکتابا قرآن مجید منہو ددے قرآن مجیدنا آیات محکمات آیاتن دی محکم ہن ام الکتاب دا اصل د کتاب دی، و اخرو او نور آیاتن دی متشابہات متشابہ. فاما الذین پس اغا کسان فی قلوبہم چی پزرنو داغوی کی زیغن کو گوالدے، فیتبعون پزی ما آیاتن پسی تشابہ منہو چی مشابہ دید دی قرآن ابتغاء الفتنت دا پارا دلٹولو دا فتنی، وابتغاء تأویل او دا پارا دلٹولو دا مطلب داغی. وما یعلم تأویلہ ان پوئیگی پا مطلب دا دے باندے الا اللہ مگر اللہ پاک. والراسخون فی العلم او اکلک خلق پا علم کے یقولون وایغوی آمنا بھی من یقین کردے پدے قرآن باندے کل من عند ربنا دا ټول زمون دا رب دا طرف ندی. وما یذکرو او نصیت ناخلی الا اولو الالباب مگر صفا قلوالا. اللہ رب العزت خپل تعارف کئی، اللہ پاک خپل پیجنگلو کئی چی زما بندگانو ماو پیجنے. دا اللہ دا تعارف یو خبر ادا شوا چی اللہ پاک وی زما پا صفاتو کے یو لوی صفت دادے چی ما تا ہر سا پسکرین دی، ما نسشے پٹ ندے. تر دین اندازہ والا
چې الله پاک په دې خبره باندې دا آیات ذکر کوي چې ګوره الله ته هر څه په سکرین دي د انسان ته وګوره هر انسان د ځان ته وګوري چې دی د سنه څنګه پیدا شوی دی د سنه پیدا شوی دی څنګه پیدا شوی دی الله پاک وی ګوره ستا الله هغه ښکلې قدرتونو والا ذات دی چې تاله د مور په ګېډه کې دومره ښکلې شکل انساني جوړ کړی دی هر انسان د نور په شعاګانو کې د سپوږمۍ په رڼاګانو کې د باران په څاڅکو کې د ځمکې په ذراتو کې بیا د ټیپر د ګوپی وغیرہ شکل تراشی دغه میوه سبزی خوراک والد محترمو کی دا غین الله رب العزت وینه جوړه کی د وینې نه ساس کې جوړ شي ساس کې رحم تلاړ شي سلوي خرزه نطفه ساس کې سلوي خرزه د وینې ټوکړه سلوي خرزه د غوخه ټوکړه بیا ته کرپندې جوړ شي ډانچه انساني تیار شي فکسون العظام لحما الله وی بیا دغه ډانچه ته مونږه غوخه واچو دی ترتیب سره هر شکل انسانی الله جوړي نو ګوره ته د الله دې قدرت ته وګوره چې په مخ د ځمکه داسې جوړون کې نشتا نو او نه به تر ورځ تر قیامت راشي چې هغه د پتک تور تم کې سشي جوړي او بیا پتک تور تم کې دوبو د پاسا دوبونا سشي جوړول شروع کی زمونږ د الله دی عظیم قدرت تو ګورا فی ظلمات ثلاث الله وی یو تیار نه دا تیاری در تیاری دوبو د پاسا دوبونا شکل انسانی الله رب العزت شروع کی الله اکبر دغه ساس کی حالت الله ته پسکرین دی بیا د غوخي ټوکړه د ویني ټوکړه اډو کوډانچا بیا چې وته غوخه چی دم الله ته ټول مراحل د دې هر انسان دا الله وی مونږ وینو اوس الله رب العزت شکل ورکی او څنګه ورکی کیف یشا څنګه چې د الله پاک خوښي پدې کې د مور او د پلار نه چلیږي مور او پلار ډیر غواړي چې موږ له الله پاک جینې راکې الله ولالک ورکی مور او پلار ډیر غواړي چې موږ له الله پاک الک راکې الله پاک ول جینې ورکی کیف یشا څنګه چې د الله خوښي نو څنګه د الله خوښي نو څوک معشوم تک سور نو سو تک سپین نو سو غنم رنگی نو سو دنگ نو سو چیت نو سو روغ نعوذ باللہ سو کڑون پیدا شي سو کون پیدا شي سو گڑ پیدا شي دا سی ورپسې ځه کیف یشا دا الله خپل تعارف کوي چې دا ستاسو ذات ته هغه الله چې ګوره په کروڑونو اربونو انسانان پیدا شو پیدا کیږي الا بیا هم پیدا کیږي خو څوک دا نشي ویلې چې یارا په دې اربونو کربونو انسانانو کې دو انسانان بالکل یو شان په شکل کې په قد کې په خبرو کې په اخلاقو کې نه دا الله خپل قدرت خي شکلونه مختلف الله وی دې قدرت تو ګور کن
رنگونه مختلف، جبه مختلفی، قدونه مختلف. دا الله رب العزت انسان ته وایي چې انسان ته ګوره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ځان ته وګوره شیشه کې کنه ادعا غواړه چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی مونږ خو درته نو ویلي چې مونږ له شکل انساني راکا. په نعمتونو کې یو لوی نعمت زمونږ دا شکل انسانی دی. کنی شادوم الله پیدا کړی دا، خرم الله پیدا کړی دی، داسې ورپسې ځه او ته اشرف المخلوقات انسان پیدا کړی. نو پدې کې الله پاک ترغیب ورکي چې ګورا هر چاله شکل ورکوونکې الله دی. اسه خو د مور او پلار په ذریعہ بچی پیدا کړي او الله خپل قدرت خولې دی. آدم علیہ السلام بغیر د مورا او بغیر د پلارا الله پاک خپل قدرت خې خپل بندګانو ته. حضرت عیسی علیہ السلام بغیر د پلارا الله رب العزت په خپل قدرت سره پیدا کړی او دا پاغي رد مونږ بیګام ویلو چې هغه کسان ناغلو د نجران نه او محبوب سره ناستو. نو محبوب ته دا آیات وی هو الذی الله پاک غزاد ته یصورکم فی الارحام کیف یشاء. نو دې هغې ته م وی چې ستاسو نه تپوس کو د عیسی علیہ السلام دې پیدا شوی نه دی نو چې یو ماشوم باندې تاسو منئ. انجیل شریف کې هم دادي چې په عیسی علیہ السلام دا حالت راغلی دی. هغه د مور بیبي نه پیدا شوی دی، خړپوسي کړي دي، بیا سټیپ بای سټیپ لوی شوی دی. څنګه چې نور ماشومانی ماشوم پیدا شي نو خوراک سکاک خو نشي کولی ځکه غاښونه یې نه. نو الله رب العزت والا د پیو انتظامو کې الله اکبر. او بیا وګوره د هر چا ورسره مینه شي، کوکا دی کوکې ده ښکلی او دا هر څوک ورسره محبت کوي، ګرمې ساتي چې ونه ټوخېږي. څومره مینه محبت. بیا خاص کر د مور بیبي ټوله شپه په جمي کې که دغه ماشومه پته خو نه لګي ځکه خبرې کولی نشي، غوږې خوږېږي، سرې خوږېږي چې جاړي دا مور بیبي ورته نیغه ناستی. الله رب العزت برکت واچي، غاښونه وله ورکي. نو بیا د غاښونو سره سره الله پاک وله دې خوا چرګان، میان، کباب، ټیپر، مټر دا ورپسې زه داسې څومره بلا انتظامات. بیا سټیپ بای سټیپ شونډه شنه شوه، بیا وله د کویدن واده ځوان شو. بیا نعمره ننکسه دا الله سټیپ بای سټیپ داسې ذکر کوي. وګوره بیا لاړ شپېتو ته ورسېدو، ملا ټونټي شوه، سترګې بیا چشمو سره او خپې ډانګورو سره غریب روان دی. کیف یشاء. الله پاک ماشوم پیدا کوي، داغه تربیت کوي. اے خلکا یو بنده د مور نه پیدا شوی دی، د مور په ګیډه کې الله غله شکل ورکړی دی، هغه سم خدای کیدی شي. د عیسایانو ته وایي اے عیسایانو تاسو څنګه عیسی علیہ السلام ته خدای وایې؟ نعوذ بالله. د خدای زوی ورته وایې؟ نعوذ بالله. دریم د دریو نه ورته وایې؟ نعوذ بالله. وګوره الله پاک عیسی علیہ السلام لا د مور په ګیډه کې شکل ورکړی دی. یصورکم فی الارحام. عیسی علیہ السلام په خپل شکل کې الله ته محتاج، عیسی علیہ السلام په خپل پیدائش کې الله ته محتاج، عیسی علیہ السلام په خپل لویدو کې الله ته محتاج. څومره ښکلې درنه خبره الله وکړه، لا اله الا هو. الله وی دا زیما شکل ورکوونکې الله وی زیما. نو الله پاک عیسی علیہ السلام له شکل ورکړی دی. نو چې څوک په شکل کې محتاجي، پیدائش کې محتاجي، خړپوسو کې محتاجي،
ځوانۍ کې محتاجي نو محتاج څنګه خدای کې دی شي الله چې دی العزیزو ډېر زورور دی الحکیمو حکمت والا دی عزیز دی چې څوک انګړه دنګړه کوي دا خبره نه مني چې لا اله الا هو سم به رانیسي خو سمدستی ولې نه رانیسي حکیم دی مجرم لا په جرم سمدستی سزا نه ورکي چې زه مهلت ورکو کې دې شي توبه نصیب شي ځکه الله پاک موږ وی دومره مهربان دی الله اکبر اے اعلان کی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء اے بندا که دومره ګناونه دي کړي چې د اسمان چت دې را رسولي ثم استغفرتني غفرت لك او لا ابالي وګوره الله وی نو امید کېږه ما دومره ګناهګاري کافر مشرک دهری هندوی سیکی یا عام مسلمان ګناهګاري راشه ټیم د سرشتا دومره غلطه دی وکړي چې د اسمان چت سره دو جنگولي او ثم استغفرتني بیا دی الله تا معافی یا الله ما معاف کی الله وی غفرت لك معاف کوم دی امانه الله وی سوکتا پوس نشي کول الله وبالي زما په دې سپروا نشتا خو الله پاک مهربان ذات ته چې څوک وته لګ نږدې کیږي الله وته سم خپل رحمت را نږدې کوي ورپسې یاد کی وای چې ګوره الله رب العزت لکه څنګه چې د انسان د بدن خیال ساتل دي نو دا انسان خو صرف د بدن نه دی کنه انسان بدن او روح د دواړو نه مجموعه ده نو څنګه چې د بدن ولا خیال ساتل دي او د بدن د پاره ولا خوراکونه او اسکاکونه ورکړي دي او د هغې د استعمال د پاره ولا لاس جبا خلو معده وغیره نو دک شان د انسان روحانی تربیت تپاره چې د روح کما غذا د خوراک ته هو الذی اوس وی د روح مې د لم خیال ساتل دي ته بزان غټه نو تش په غټولو د کامیابی نه ده روح ته د وګوره بعض سړی صرف خوراکونو اسکاکونو پسې ګرځي نو ټیک ته ظاهری خو دې غټ ته خو چې دې تلاوت نه کوي ذکر نه کوي مول نه کوي وغیرہ نو د غریب هغه روح نه دی هغه بالکل داسې کمزور دی چې بس را پاسی نو را غورځيږي بټ پېشر خو د نه لوکيږي ځکه دی وسره سیوان او ټیپر یو سبل سخري ظاهری جسم خو د خدای خدا غروه بټ پېشر لوکيږي نو منګه کمزوري دادا راغستې ده نبی علیہ السلام پسې راغستې ده نو د الکتاب نه مراد قران دی د علیک نه مراد نبی علیہ السلام دی او انزل الله پاک ځان یادی چې ما را لېږل دا قران الله پاک را لېږل دی دا د الله پاک کتاب دی په محبوب باندې را لېږل دی یعنی قرانم حق دی او نبی علیہ السلام برحق دی اوس لکه څنګه چې مخکنو کتابونو کې دو قسمه آیاتونه وو دو قسمه خبرې بوي داسې په دې قران کې دو قسمه آیاتونه دي یو خدا سه آیاتونه دي چې پاغي باندې ارسوب پويږي لکه تا ته مثال وېما الله پاک وی اقیم الصلاه اوس دا چې څوک په عربی پويږي نو دې پوښ چې الله مونږ ته وی چې مونږ کوا اقیم الصلاه آتوا الزکاه اتم الحج والعمره الله عمره کوا حج کوا داسې خبرې لکه آسان دي خو بعض داسې خبرې دي چې دا غي په معنی خو تورسي بعض وخت کې د څه په مانم ته نه پويږي لکه مونږ الف لام میم الله پاک پويږي په معنا د دې ټکو باندې مونږ بالکل د دې په مطلب او په معنا باندې نه پويګو او سټی کی بداسي چې معنا باندې به ته پويږي خو په مطلب به نه پويږي په معنا به راسي خدای کیفیت تفصیل تشریح هغه بستا کوپړې موپړې کې ناراضي نو بس تشټاپ شه ا کوپړې کې مراواله لکه زتا آسان وېم
تا چې قرآن شروع کو نو تاوی یؤمنون بالغیب د متقی لوی صفت دا دی چې دی به په غیب باندې یقین ساتي. اوس غیب زمونږ نه ټول پټ دي. فرشتې چا لیدلي دي نو ته به څه وایې چې نشته. جنت چا لیدلی دی نو ته به څه وایې چې نشته. دوزخ، عذاب قبر، لکه ته دې ته وګوره که نه، دا څومره د قرآن خبره ده چې کله کافر مري، غلط سړی مري که نه، نو یضربون وجوههم وادبارهم، فرشتو راګیر کړي په دې مخ مخې ډبوي او په دې شاشې وخي. او چې کله نیک انسان وپات شي که نه، ناغوی قدمونی قدمونی، علی تلوار کوي ماړوان دې کې ماړوان دې کې. زمون خلک خو یورګه نیکې را روان دی او نیه را روانه ده او ایثار کړي دي، هغه چیغې وباسي قدمونی قدمونی، ما مې ایثاروئ، ما سره ظلم مه کوئ، قدمونی قدمونی. اوس دا امام الانبیاء فرمایلی دي. اوس دا زمونږ غوږونه نه اوري، دا خبرې زمونږ د کوپړو کې نه راځي. نو چې نه راځي زمونږ غوږونه یې نه اوري، نو موږ به څه کو انکار به کو؟ نه، دا داسې ټکي دي چې موږ واورېدل ایمان به پرې راوړو. عذاب قبر دی، ثواب قبر دی، د قبر تنګېدل دي، د قبر ارتېدل دي. او الله پاک یا پریشوه من الجنه البسوه من الجنه، زما دې بندتا د جنت تلای قبر کې خوراکه، زما دې بندتا پریشوه من الجنه، نو البسوه من الجنه، دوس نو ورته جنتی جامې واچوي. او دا زمونږ دماغو کې نه راځي او نه زمونږ پسترګو دا ښکاري، نو نه دې ښکاري نه دې راځي. نو داسې آیاتونه اب ته منې دې کې به ته ګوتې نه وې، ولیکه دې کې ګوتې وې نو دا د غلطو خلکو کار دی. ځان بم خراب کی او نور بم ځان سره لاو کی. لکه تا ته د هغې مثالونه ما بله شپه ویلو چې یو پاگل هغه دا وی د ابراهیم علیه السلام د معجزې نه انکار کوي. وی چاوی چې ابراهیم علیه السلام ته اور گل گلزار شوی، دا خود دشمنانو په زړه کې جو غصے کی آگ تھی او ٹنڈا ہو گئی. دا خو چې تر دشمنانو کومه غوسه وه وی هغه سړه شوه. او دا چاوی چې موسی علیه السلام ته موټروی جوړې شوی وي، د دې مثال وی داسې و چې یاروسین کې اوبه ډونګې وي، وی الله پاک ورته وایي چې په ډاګې پورې وځئ ځکه هلته کې اوبه لږې دي. واترک البحر رهوا، رهوا مقام هلته کې پنسي اوچتې کې او تیر شي. نو دا وګوره، دا داسې خلک دی ځان هم خرابوي او نور مسلمانان هم په غضب باندې اخته کوي. الله رب العزت وی چې د قرآن کې هم دوه قسمه خبرې وي. نو کافران چې کوم عیسایانو هغې وی عیسی علیه السلام ته کلمت الله ویلی دی، کلمت الله ویلی دی. نو خدای دې پوهېږه کلمت الله څه مطلب دی؟ کلمت الله خو سم مقصد هم شته که نه، ته غلط مطلب اخلي. کلمت الله مقصد دا دی چې په کلمې د کن سره پیدا دی. د کلمت الله مقصد دا دی چې کور په کور کوس آیاتونو ته وګوره چې لم یلد ولم یولد، دا الله پاک زوی نشتا. الله پاک د تخکاره جاروي چې زما زوی نشتا. متخذ صاحبتا ولا ولدا، الله وی نه زما ښځه شته او نه مې زوی شته. دې سره به څه کوي؟ نو صفا آیاتونو کې الله وی زما نه ښځه شته، نه مې پلار شته، نه مې زوی شته. او ته ول نعوذ بالله کله سخرګنۍ جوړې او کله ول زمان جوړې او کله ول اوخي جوړې. دا وروسته سورۃ الصافات کې راځي چې نعوذ بالله نعوذ بالله دې پیریانو سره د الله سخرګنۍ او نسب دغه رشته ده. الله وی زما چا سره دا رشتې مشتې نشته. نو صفا آیاتونه شته د هغې نه د الله یووالی معلومیږي. نو چې کم ګډ وډ خلک دي نو الله وی فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله. الله یې مقصد یې پکې څه دی؟ مقصد د دې شرپسندو د دې دارې چې شر خور کې فتنه خوره کړي، مسلمانان ګډوډي. او ما تا ته ووایي چې زمونږ دا دور ډېر نازک دور دی. څوک په الله اعتراضونه کوي، څوک په رسول الله اعتراضونه کوي، څوک په قرآن اعتراضونه کوي، څوک په دین اسلام اعتراضونه کوي. یو څه خلک دی
هغې مونځ نه کوي. هلکه ولې نه کوي؟ وی قرآن کې خدای پاک وی چې اقم الصلاة لذکري. د کراچۍ ګوټونو ته زمونږ تشکیل شو نو هلته دا خلک شته، هسې خو مکران وغیره کې دي، خو هلته کې هم څه خلک وو. وی اقم الصلاة لذکري. ته وګوره لکه یو آیات یو څه وي دته بل څه جوړ کړو. وی الله پاک وی چې مونځ قایم کې لذکري زما د یاد د پاره. داسې لږ غونته کې خدای یاد کړي وی دا بس صلات شه مونځ شم. نو که چېرې مثال مونږه صفا قرآن او حدیث پسې نه ځو او دې خلکو پسې ځې نو خامخا به ګډوډېږي. الله وی د دې آیاتونو چې کوم متشابه دي لکه د الله پاک لاس، د الله پاک مخ یا الله پاک پارش باندې، نو دې کې به ګوتې نه وي څنګه او څنګه او څنګه. دا ساده مونځ او دس کوه بس. څنګه منګه نشته که څنګه منګه وي نو خدای پاک به په خپله تفصیل کړی وي. چې هلته لاړ شرط به ته په سکرین شي. نو د دې وجې نه داسې خبرو کې تحقیقات کول، ریسرچ کول، په دې سړی ګمراه کیږي. وما یعلم تأویله الا الله. د دې خبرو په مطلب صرف الله پوهیږي. او چې کوم نیکان علما دي، پوهان دي، هغې وایي دا ټول آیاتونه که ښکاره معنی ده او که پټه معنی ده، دا ټول زمونږ د الله د طرف نه دي او بس په دې خبرو باندې صفا عقل والا پوهیږي. اول آیات کریمه کې الله پاک خپل تعارف وکړو، خپل قدرت ذکر کو چې بنده وګوره ستا الله دومره قدرتونو والا دی چې څنګه ښکلی شکل انساني هغه د مور په ګېډه کې تیاری او جوړي. او بیا الله د چانه مجبوره نه دی، چاله جینۍ ورکي، چاله هلک ورکي، چاله ښکلی ورکي، چاله پمن ورکي، او د چا څنګه شکل د چا څنګه. او بیا دویم آیات کې فرمایي چې الله پاک په محبوب باندې دا قرآن نالیږلی دی. په دې کې دوه قسم آیاتونه دي، خو چې کوم غلط خلق دی نو هغه آیاتونه چې د هغې معنی ښکاره نه ده د هغې نه خپل مطلبونه اخلي او خلق گمراه کوي. الله دې مونږ او تاسو دار قسم گمراهانو نه وساتي. بیا ته ګوره هو الذي، الله پاک هغه ذات دی چې شکل جوړوي ستاسو په ګېډو د میندو کې څنګه چې الله وغواړي. نشته دی بل څوک شکل جوړونکي سوا د الله پاک نه. د الله پاک زورور دی، حکمت والا دی. الله پاک هغه ذات دی چې رالیږلی دی په تا باندې قرآن. د دې قرآن نه آیاتونه دي محکم چې دا اصل د کتاب دی او نور متشابه دي. نو هغه کسان چې پړونو کې کوږوالی دی نو ځي هغه څه پسې چې مشابه دي د دې نه د پاره د لټولو د فتنې او د پاره د لټولو د مطلب د هغې. نه پوهېږي په مطلب د دې آیاتونو مګر الله. کلک خلق په علم کې هغې وایي چې مونږ ایمان ناوړه دی په دې باندې. دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي او نصیحت نه اخلي مګر صفا عقل والا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.